خدای یاد ساته چې تاریخي سلسله کې کو چرته وکتل شي نو د نبی علیہ السلام د دور نه واخله او د هغې نه مخکې دور او څه دور ورپسې چې په هغې کې به د انسان تاریخ پیدایش او تاریخ وفات د دې د لیکلو اهتمام نو چا به دا نه لیکل چې د دې سړي پیدایش کله وشو او د دې سړي وفات کله وشو بلکې داسې به یې کول چې د فلانې واقعې نه 2 میاشتې پس دا سړی پیدا شوی دی د فلانې واقعې نه پس دا سړی وفات شوی دی یو واقع به شوی وه نو د هغې اعتبار سره به یې مخکې وروسته حساب لګولو د تاریخ داسې د ضبط کولو انتظام نو همدقه وجه ده چې نبی علیه صلات وسلام دنیا ته تشریف روړو نو د نبی علیه السلام تاریخ پیدایش هغه معلوم نه دی نو د امت مسلمه علماء کرامو د مختلفو دلایلو په بنیاد د قرائنو په بنیاد چا د یو دلیل په بنیاد یو تاریخ ښودلی دی چا د بل دلیل په بنیاد بل تاریخ ښودلی دی چا د بل دلیل په بنیاد بل تاریخ ښودلی دی نو تاریخ پیدایش کې د نبی علیہ السلام ګڼ شمېر اقوال به تا ته میلاویږي همدقه شان تاریخ وفات د ډیرو شخصیاتو معلوم نه نو هر یو عالم دین د یو دلیل په بنیاد خپله اندازه لګی چې په دې تاریخ باندې وفات شوی دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش ورځ خو معلومه ده مسلم شریف روایت دی نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې حضرت تاسو د پیر په ورځ باندې د روزې اهتمام کوئ څه وجه ده نبی علیہ السلام وفرمایل چې په دغه ورځ باندې زه پیدا شوی ما او په دغه ورځ باندې په ما قرآن کریم نازل شوی دی د دې وجې نه زه د روزې اهتمام کوم د پیر په ورځ نو حدیث کې مطلق د پیر ورځ ذکر ده او په روایاتو کې دام دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات ورځ هم د پیر ورځ وه نو دا خو صریح حدیثو کې ثابت شوه چې ورځ معلوم شوه خو دا کم تاریخو تاریخ معلوم نه دی د دې وجې نه یو قول لا دی چې د نبی علیہ السلام تاریخی پیدایش 8 ربیع الاول لی نن 4 ربیع الاول لی نوی په 8 ربیع الاول باندې د نبی علیہ السلام پیدایش شوی دی یو قول دا دی چې د نبی علیہ السلام پیدایش په 9 ربیع الاول باندې شوی دی او یو قول دا دی چې د نبی علیہ السلام پیدایش په 12 ربیع الاول باندې شوی دی دا 3 اقوال ډیر کتابونو ذکر کړی دي خو بیا به دې کې تحقیقی او راجح قول کم یو دی نو زمونږ علما فرمایي به دې معنی د بن نوریه فتوا موجود ده دکه شان د دارالعلوم دیوبند فتوا موجود ده د جامع عثمانیه فتوا موجود ده ګڼ شمېر د مدارس او فتوی موجود دي چې د تحقیق نه بعد دا خبره مخې ته راله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راجح قول مطابق تاریخ پیدایش 8 ربیع الاول دی خو د 12 ته شهرت ورکړی شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ د دور نه واخله د 4مې صدۍ پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې هم د صحابو په دور کې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورځ د پیدایش نه د منو کړی شوی څوک به ثابت نه کې ان شاء الله بیا د 4مې صدۍ نه پس سلطان ابو سعید په نوم باندې سلطان ابو سعید مظفر ابو الخطاب ابن دحیه دا 2 کسان را پاسېدل چې د دې متعلق تاریخ لیکلی دی چې دا د زمانه او د وخت دجالان کذابان انسانانو نور اقوالم پکشتا خدای او دا قولم شتا چې دا غټ دروغجن او بے خوند خلکو چې د نبی علیہ السلام شان کې به دروغ ډیر ویل نو 4مې صدۍ نه پس دوی د میلاد په نوم باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش ورځ یو انتخاب وکړو او د خپل طرف نه د یو ورځ انتخاب وکړو چې به 12 ربیع الاول باندې به موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش خوشحالي مناوو او د دې څه اغراض یو غرض دا چې په امت مسلمه کې د 12 تاریخ مشهور شي دویم دا
چې د امت مسلمه کم نیک خلک دي هغوی له به دوی دعوت ورکو خپل مجلس ته به یې راوغوستل نو عوامو چې به هغوی ته وکتل نو هغوی به دې خبرې له اهمیت ورکو چې د امت مسلمانان او با اعتماد خلک به دې مجلس کې شرکت کوي نو مطلب دا سیز ډېر اهمیت والا دی او دریم مقصد پکې دا و چې د مجلس په اختتام کې به د نبی علیہ السلام په روح مبارک پسې ایصال ثواب په طور څه خوراک څښاک کړو او بیا په خلکو کې تقسیمولو دکه اغراض نن ژوندي دي نن سبا زمونږ په بلادو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابو نه زیات عاشقان څوک کیدی شي څوک به دا ثابت نه کړي چې د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ صحابو منو کړې ده تابعینو منو کړې ده داسې څوک نشي ثابتولی نو څوک په دې میاشت کې عزم وکړو عزم چې زه به نن نه پس په خپلې زندګۍ کې کو په ما باندې واده راځي ښادي راځي غم راځي خوشحالي راځي او که هر قسمه حالات راځي زه به چرته هم د نبی علیہ السلام یو سنت هم نه پرېږدم نو دا عاشق رسول دی اوس د نبی علیہ السلام په سنتو به خپله زندګي راولم کو خوشحالي وي او که غم وي د نبی علیہ السلام سره د محبت تقاضا دا ده چې د هغه یو سنت هم پرې نه غوستلی شي اپنو کړی شي نو دا اوس نه دا عزم وکړو دویم دا عزم وکړو چې د نبی علیہ السلام په طرز طریقه باندې زندگی به تیروم زه به نن نه پس دوکه نه کومه دروغ به نه ویمه ملاوټ به نه کومه د مسلمان مال به نه غصب کومه نو د هغه په تعلیماتو عمل کول دا حقیقت کې د هغه اتباع ده دا نه چې په دې ورځو کې زه 15 شپېته لیټونه په کور ولګوم او چې دا ورځې تېرې شي هغې نه پس وروره بس نه د مونځ خیال او نه د اودس خیال او نه د انسانیت خیال د عقل په بنیاد هم دا شی صحیح نه دی غونډه زندگی چې زه د سنتو تابعدار شم بیا خلک به مونږ اعتراض کوي چې دا د نبی علیہ السلام د پیدایش په ورځ خفه دی خفګان دی ته نه وایي دا عزم وکړه چې د نبی علیہ السلام د پیدایش په ورځ باندې ته الله ته سر په سجده باندې کېږدې په نبی علیہ السلام باندې کثرت سره درود ووایې د نبی علیہ السلام یو سنت سره مینه وکړئ چې کله ستا د کور د رسم خبره راشي او د نبی علیہ السلام د سنت خبره راشي اوس به د ایمان پته لګي چې رسم اپناوې کو سنت اپناوې عاشق رسوله دعوی خو ډېرې کې دلته بیا د ایمان پته لګي په دغه بنیاد باندې وایي چې اتم ربیع الاول د نبی علیہ السلام دا د پیدایش ورځ ده پیدایش تاریخي ورځ ده او دا راجح قول دی بل طرف ته د نبی علیہ السلام یوم وفات اکثریت به دې متفق دی علما چې 12 ربیع الاول دی د ته په ایمان ووایه چې ته په 12 ربیع الاول باندې خوشحالیانې کې نو دا ته د نبی علیہ السلام په پیدایش کې کو په وفات کې ستا پلار د په 1 جنوري وفات شوی دی په 2024 کې د په 2025 کې چې 1 جنوري راشه ته خوشحالي کې کو وخفه د عقل دشمنانو به دغه نسبت خو ته بیا خوشحالي نه کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ وګوره تاریخ تاسو ماشاءالله ښه تعلیم یافته خلک یې د اردو کتابونه ملاویږي لږ مطالعه وکئ خو تاسو د عیسایانو تاریخ وکتو هغوی د حضرت عیسی علیہ السلام برسی مناوي خو د شیعاګانو تاریخ هم وکتو د حضرت حسین رضی الله عنه برسی مناوي او کو زمونږ د پښتنو د مسلمانانو تاریخ ته وسکتو نو موږ د نبی علیہ السلام برسی مناوو نو مشابهت نور څه ته وایي د یهودو د کفارو سره او بیا ورته ته وایي جشن عید میلاد النبی ګوره دا عید چې ورته وایي نبی علیہ السلام زموږ دپاره 2 اخترې پرې غوستې دي عید الاضحی عید الفطر نو دا اختر نوم یو څیز له ورکول دا اسلامي او شرعي اصطلاح ده چې مونږه اختر وسته اختر ویو مونږ سره حدیث کې دلیل موجود دی وړو کې اختر ته اختر ویو حدیث کې دلیل موجود دی ته چې دی ورځې ته اختر وې تم حدیث کې دلیل وخیا